به سې ویشتري د الله په کلام درته په دې جومات کې لاس ایږدم چې دې هسې ویشتري جي هسې به سې یو رغې بدماشي یې پې کړې ده د جینۍ مینۍ خبره پکې نشته ما په رضوي کې خو هسې یو زیاتې کړې یو ظلم یې کړی دی خدای پاک مې د رشتو بچونه خلاصې زیاتې راسره کړې په جینۍ خبره پکې نشته دې ټول مشورې کړي دي چې په دې راړو بس شور مه کوه یو ته ویلي چې دغه دی دغه ماشوم و نو هغه سره نو بس دغه اوس زه ما دې مخکې د ما نه لږ اغلا کړې وه ما پې دعوه کړې وه دې بیا پولیس بوتلي وو هغه تاوان مې ته غشته و د ما بدامنو ته دا دمکي م کړې ده یو پکې جمدېره خو دې ما ته کش نه دی کړی خدای په کور کې ولاړم چې زه به تاسو تخته کوم او تاسو ته به زه لوبه سموم تاسو به دا زما یو مشر زوی ته ویلي وو چې زه به تاسو سره ګورم تاسو په ما ولې دعوه کوله نو دوی ما سره دا کړه نو په دې جینۍ مینۍ کې غریب بس دغه شو بس او بس خدای پیښه او دی پیښه بس څه روزګار کوي یاره زه خو بس کپړو مپړو کار کوم پوسو کې او بیا مې اوس قربانۍ له ګډان هغه شو دې زوی باندې ما د لیوارۍ کار کوم هغه ما راوستی ما سره به ګډان مړان ساتي اختر لپاره سکول پرېښود نه سکول خو نو پرېښه و اوس یې د لیوارۍ کار کوو ویلډینګ کار یې د ده ګناه څه وه یاره یې هېڅ ګناه نه وه خو بس دا خو د 12 کالو ماشوم و او ډېر ناجیزه را سره وکړلو خو بس خدای پیښه او دې پیښه زه خو څه به راته ما خو ډز شرم نه راځي دغه ټایم کې ته چېرته وې زه کور کې دې کور ته رالم او دې راغی جومات ته زه به مونځ وکړم د ماښام مونځ راغی او زه کور ته راغلم ما سره چولې مولې ورته مې شابړه کې راواغېستې او من کرېښینې مې راغلی سره کېناستم او بیا زه راووتم د ما رازوي دغه طبیلې سره ولاړو او ده ته یې اواز وکړو ده ته یې ویې چې زه څنګه وروتم ما سره ښځه راووته چې بلې ډزې شوې دوی په موږ درې سره ډزې وکړې په ما او په کور والا مې وایي نه به ځئ یا خدایه پاکه په موږ هم درې سره ډزې کړي ما سره کور والا م وه چې نه به راځئ موږ ډېر خفقان باندې شو او د ما نه یو دوه خو ما ښځې لږ لږ راونیولو چې تا م ولي دې د ما لاس را چاپېره کړ او د ما راځي دغه ته پروت و مخ د ما مخکې یې ویشتلی جي ما د خپل زوی لیدلی دی بیا دې موټرسایکل مې کې جوړی دی بل ملګرو سره ما کې خو بیا دم نو مور کې هم دم نو ما کې هم دم نو ځکه چې ډېر د افسوس مقام وي خدای د دې نه مؤمن مسلمان وساتي ډېر سخت وخت څو بچي دي دغه 2 زامن مې 3 لویانې وي او دا 2 زامن یو مشر تنکي ماشوم ډېر ښکلی ماشوم و دې پسې ډېر زیات خفه یم مور پسې اوس هم بېهوشه پرته ده زه ورته درغې وکړم چې خیر دی خو بس بېهوشه پرته ده ما له خپل زوی راوله ګناه نه خو به خبر شوي نو ګناه دا ګناه وه چې دین خو د دین څه خبره تر نو موږ د زوی نه تپوس هم وکړو دا جینۍ مسله وه بدنامه وه هغه خو بل دی که دغه دې مسله کې نور خو دې زموږ سره داسې نه لګېده دې موږ ته نور لکې وه یعنې ما خو د ماشوم نابالغه ماشوم زوی دی هغه ما ته وویل زما ورور ورته وویل چې زه جومات کې خبره کوي په هر ځای کې تاڼه کې خبره کوي په حجرې جوماتونه شته زموږ د میاګانو دا زموږ مشران دي ټول میاګان مونږ په صاحبان دي د دې په حجره کې خبره وکړي ما له ریټیس وکړي ما له څه وکړي زه تابعدار یم دې ته بیا ما چاته وویل خیر دی یاره وروره که څه وي نو مونږ ته ووایي مونږ ته دې چرګوټي هم نه رالېږلي چې دا چرګوټي خور شي دا څه خبره ده دې ګیمونه جوړ کړي دي کلي مشران پکې کېناست نه د کلي مشران پکې څوک هم جناس نه د خدای په کور کې ولاړ یم ما سره د الله عدالت اوس هم د الله کلام رالم چې ما سره زیاتې شوې دی زه سچو صاحب ته هم دا وایم چې په ما هسې بېسه دغه موږ ما چې دعوه کوله په ملګرو بندو کسانو که نه نو دې ماشومان دا ماشوم یې وروړه هغوی پې دعوه وکړه په خپل تره باندې ما سره جوخته او بیا په کم 10 بجې چې دی نو بیا دعوه بل شانتې وه په ما شوې وه په ماشوم دې مې شوې ده په پینډۍ کې و پینډۍ نه دې خلکو خبر کړه چې راشه رور دی چا ویشتې راشه په ژړا د هغې کور ده دې نه مخکې دې کې ویشتل شوي دي نه جي ویشتل په تا څه دعوه شوه دغه دعوه کړې چې دا جینۍ ده ویشتې ده ښه دې کې جینۍ اړتله مړه ده هغه هم په غرض یو ساعت یې ویشتې وه که نه ما زوی مې ویشته او ساعت هغه مې ویشته او اوس وایي چې دا ده ویشته نو زه خو نه په پس باندې مې پېنې یم ما پسې وویشته زما له خو ډز چرم نه راځي نو دا ظلم نه دی اوس د خدای په کور کې ولاړ یم که زه ته خبر یم او بیا ته وړه ماشومه چې دې نه کومه پیدا شوه نو هغه دوی په بوجه کې واچوله او په سیند کې وغورځوله بیا د کلي خلکو هغه راوچته کړې هسپتال ته یې وړې ده دومره پورې دوی ظلم کړی دی هغې نه پس بیا دوی راغلي دي بیا جینۍ سې ته یې ویلي دي چې ته الزام ولګوه په دې وړوکي ساعت باندې نور موږ پاچا الزام نه لګو دا کمزوري دي او د دې کمزورو نه باندې موږ ورتلی شو په نور خلکو موږ نشو ورتلی هغې راله دا ساعت یې ټارګېټ کړو په جینۍ ته یې وویل چې تا به دا خبره وکړه چې موږ ستا سره نکاح کوو ته دې هلکه د اسعد خو ته د اسعد نوم واخله په دې نکاح په وجه باندې هغې جینۍ چې کوم دی اسعد نوم واخیسته هغه یې راله ترونه او دا ماشوم یې وویشته
هغه وړوکی ماشوم دی که لږ غونډه کې داسې هم دی ورته او که نه برابرې ورته دومره کمزور وړوکی ماشوم به څه وي هلته خو چې لږ غونډې اواز هم پرې کنه راپروزي یېرېږي به او دوی دا وړوکی ماشوم ټارګېټ کړ هغې وویشته او بیا راغله خپله جینۍ هم وویشته اوس یې بیا ټارګېټ یې په دې کړې چې دا جینۍ دوی ویشتې ده نو دې غریب سره خو چې کومه تماچې هم ورکړې نشته چاړه هم ورکړه سره داسې نشته چې ورګایي باندې څوک حلال کړي او ته دومره ظلم کوې چې دا خو لا پرېږده خو زه هلک دی غټ هلک دی ویشه زه به ووایم چې غټ هلک دی چې کومه ماشومه دوی په سیند کې واچول هغې خو لا دنیا هم نه ولیدلې هغې څه ظلم و دا حکومت هغې تپوس به ورکوي نه پکار ده چې د حکومت د هغې لومبې تپوس کړو چې دا وړه ماشومه تا سره اوس په هسپتال کې ده په کوم ځای ده هغه خو لا مونږ ته هم پته نشته چې دوی یې وړله د هغې خو هم تحقیقات لا مونږ ته علم نشته چې هغه چېرته ده هغه هم را پیدا کول غواړي که نه هغې خو هم دنیا نه ده لیدلې هغه ماشوم یې دغه به نه و چې زه دنیا ته رالمه دنیا کې به زه وګورم چې دا د مسلمانانو ملک دی او که د اسرائیلو ملک دی نو ته څه وې نو بس زه به نور څه وایم دغه خبرې اترې والله چې ډېر زیات بې سوری یم او خفه یم تا د زوی مر 14 کاله دیارلس کاله دغه تصویر د ماشوم دی دغه درې وروڼو که نه یو ورور چې د کوڅې مخې ته ولاړو یو یې ماشوم ته ودرېده ټیک شوه دا ماشوم او یو هلک هلته جینۍ ته ولاړو دوی وی چې موږ زه ډز وکړم نو ته به ډز مخې سره کې دلته خلکو موږ ته وایي چې موږ زه څنګه دا ډز وکړو نو هغه هلته ډز وکړو هلته هغه جینۍ وویشته بل د ده کوڅې مخې ته ولاړو په دې دوه ډزې وکړې ډېر یې زوی پسې راووته که نه چې ولې زوی یې را جوړاله وویشته په دا دې بیا په زنانو سره په هغې هم ډزې وکړې بیا دې دا هلک بیا چرې نو راغی نو چارجر یې ډک کړو اته ډزه یې بیا نور وویشته مونږ چې کله مردخانه دې راوړو نو لاس هم پکې د املا کې ورته دا خپې وله ماتې کړې وې دا لا او که تا کتل داسې مرغۍ بچي وو که داسې وکړو مړ کېده او واتون خو ډز چې ته مضبوط سړی خو ګوره وله که نه ډېر ناجایز یې کړي د هلکه باندې ګرانو کتونکو موږ ته اوس پته لګېده چې دا د غیرت په نوم باندې خو د غیرت په نوم کې 14 کلن سات چې کوم دی هغه قرباني شو نابالغه ماشوم د دغې واقعه ښکار شو ما تپوس کوو چې یاره توره بدنامه پکې څه وه نو هغه پکې اوس دا خبره مخې ته راووتله چې دې سره جینۍ خو مړه ده په دغه ماشوم تنکي باندې لاس اوچتول او ورته نښه ډزه ویشتل بیا د دې ځای مشران په کار و چې هغوی پکې جرګه کړې وه هغوی پکې ناستې کړو خبرې کړې وړ پړی کړو او زه نورو خلکو ته هم دا وایم چې ویریشا راځي نو دروغو کلي روان کړي وي نو ګوره دا بعضې خبرې لږ تېښت ته رسوی د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی داسې تنکي ماشوم هغه ویشتلی کېږي او د پلار د وړاندې مور او پلار ګوري او ډز دغه کوم وخت دا زما مخکې چېرې چې ډېر بې سوره یم جي بس اورې زه سچو صاحب ته سوال کوم چې جي ما سره په دې کې پوره دغه وکړی ډي سي او صاحب یې هغه ته هم دا وایم چې ما سره پوره په دې کې دغه وکړی زه ډېر عجیزه یم د ما مخکې د الله تشهد والدي زه ډېر بې سوره یم یو د خدای په کور کې ولاړ یم د الله عدالت په ګواه وي تاسو به هر څوک یې دلته خو د الله عدالت په مې ورځ ګواه وي دی کې به تاسو ټول زه پیش کوم چې تاسو ما سره دومره ناجایز وشو او بیا په ما پکې دعوه مو شوه په کم 10 بجې نو زه په ډز پوهېږم زه پسې پوهېږم زه خو خپل مزدوري سړی یم عاجز سړی یم بس نو پولیس دلته راغلي او تا لړې ته پکې ملزم یې نو زه خو به خپلې دوا ته هم نشم کېناستی څوک راته هلته کېناست څوک هلته لاړ شه خپل زوی باندې هم پوه نه شم هغه هغه داسې لاړه او تل مې خدمت وکړه یا خدایه پاکه نو زه په کوم به په مره کې وم کړې مې لرې زه څه وکړم یا خدایه پاکه نو زه څه وکړم چې خپل زوی خو مې خاخر په دې خپل لاس که نه یا خدای دغلته کې جاړم یا الله چې خپل زوی په خپله کوز کړو جنازه کې خلکو وایي شا بزخته او شا بس په پولیس راشي او بس لیونې کړې مو خلکو نو په جومات کې مې څوک نه پرېږده واته زه څه وکړم یا خدایه پاکه زوی هم رانه د ګل په شانتې ډاړه او دعوې هم راباندې کېږي نو زه تقدیر ته سوال کوم چې خو تاسو پوره نه وکړئ بس ما ته چې ویلي وو چې دا دعوې مې په دې وجه کړه چې په زور به پرې روغه کړم د الله کور کې ولاړ یم د الله عدالت په مې ورځ لګي چې دا زور باندې به پرې روغه کوم دا روغه به په زور کوم ما پې دعوه کړې دی به پولیس باندې نیسم او دی به درنه نه ځي او زه به پیسې ورکوم او دا روغه به په زور کوم نو دا به څنګه قانون چې په ما به په زور روغه کېږي دا ډېره ګرانه چې په زور په ما روغه کېږي چې ما له دا تمکي راکوي اورې خو زه به کډوالم چې ته به ځان به وکړم بس د دې ملکه به ځان وکړم چې اوس یو سړی ما ته ته په زور روغ یم موږ نه باندې دعوه کړې دا به په جیل کې اچوم په تاړه کې به اچوم او دا په روغه باندې په زور کوم نو دا زه ډېر خفه یم په دې خبره باندې
چې دوی هم لاړو سره باندې په زور لوغه کېږي دا به څنګه کېږي